السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو نوخار کې د تیر شپې نه بیا د بارانونو چې کومه دویمه سلسله ده نو تیزی سره جاری ده شدیدترین بارش بلا توقف بغیر د څه وقفې نه هغه شروع دی. زه اوس د نوخار نه را روان وم. تاسو یقین وکئ د نوخار نه تر وزیر ګړی پورې بلکل په یو سپیډ باندې هغه باران شروع او دا باران چې کم سپیډ او کم انداز دی نو خدای دې نه کړي که دا داسې جاري وي نو دا به ډېر نقصاني شي او بیا یو ځلې د دریای کابل په اوبو کې او په خوړونو کې د اوبو راتلو د اوبو سیوا کېدو هغه دغه شروع کېدی شي. دې سره سره جیزه خبره کومه مونږه مسلسل د نوخار د دې نوخار د زمیندارانو انډسټریالیسټو کاروباري حلقو د دې نقصاناتو حوالې سره خبره کوو. بیا ورسره د نوخار په مختلفو علاقو کې چې کم ټولو نه غټه مسایل مشکلات دي نو په هغې به هم خبره کوو. مونږ ته چې کم دې ټایم کې اطلاعات هغه رارسي مونږ ته چې کم دې ټایم کې خبرې رارسي او کم اطلاعات د مختلفو علاقو نه رارسي نو د نوخار مختلفو علاقو کې دې ټایم کې د هغه زیر آب دي. زیر آب داسې دي چې تالابونه جوړ دي او نالې هغه ډکې شوي دي او د هغې نه اوبه سړکونو ته راغی، سړکونو نه تالابونه جوړ شوي دي او هسپتالونو کې چتونه هغه را سسېدل شروع شوي دي او د زندګۍ چې کوم نظام دی هغه درهم برهم دی. ورسره د بجلی سوی ګیس نظام هغه درهم برهم او اخواسم نشته. خو د دې وجې نه چې کم د کورونو کې کم مسایل دي کاروباري زندگی هغه بارم مفلوج ده نو هغه په کورونو کې هم مفلوج ده. بجلی نشته او ګیس نشته، د اوبو سیستم دقسې ګډوډ شو. نو زه په دې باندې خبره کومه چې حکومت د طرف نه زمونږ د ضلعې ته چې 2 کروړه روپۍ هغه منظوري شوي دي. ما وختیم په دې باندې خبره وکړه چې دا 2 کروړه روپۍ دا د نوخار ته د پوره ضلعې ته د دې 15 امپیګانو ته او 2 منیګانو ته او د ټولو ناظمانو ته دا کنزل دی او دا د هغې سپکاوی دی او دا غټ پیغور دی. 2 کروړه روپۍ کم طرف ته کی 2 کروړه روپۍ خو صرف لاړ شه په دې ذاخیرو کې او په دې امانګړ کې او پیرپۍ کې د زمیندار نقصان شوی دی. ما ته وختي یو کس خبره وکړه په پیرپۍ کې یو سړي تقریبا 2 کروړه روپۍ په د هندوانو په فصل لګولي د دریای کابل غاړې ته په جیربونو ځمکه هغه آباده کړې وه. د هندوانو فصل تباه و برباد شو او حکومت جی ټولې ضلعې له 2 کروړه روپۍ رالیږلي. 2 کروړه روپۍ ته چاله ورکې؟ ته زمیندارانو له ورکې. 2 کروړه روپۍ ته عام خلقو له ورکې. 2 کروړه روپۍ ته کاروباري خلقو له ورکې. کم چې تاجرانو ته نقصان شوی ته هغوی له ورکې. ته په خوړونو لګې. نو زه دا ویمه چې دا د دې نوخار سپکاوی بېعزتي د مشرانو د شملو بېعزتي او د دې زما د امنیګانو امپیګانو د دی ته کنزل دي جي دا بربند کنزل دي. نوخار ته دې ټایم کې ډېر لوی ګرانټ پکار دی. د نوخار زمیندار دې ټایم کې تباه و برباد شو. د نوخار کاروباري سړی د چا چې غټ دکانونه او کاروبارونه متاثره شو، کارخانې متاثره شوې. ورشه دې خوا طرف ته لاړ شه د خیرآباد کې او رسالپور باره بنډه دې علاقو کې چې کومه ماربل انډسټري ده او نورې کارخانې دي کاروباري چې کوم مونږ ورته انډسټري وایو انډسټري سره تړلي چې څومره حلقې دي
نو هغه په ځای کېناستې نقصاني شوي د هغوی د کروړونو تاسو ته ما خبره وکړه چې په پیرپای کې د یو زمیندار 2 کروړه نه زیات نقصان د فصل شوی دی دې سره چې درته وایم مونږ وختي ویډیو ورکړه د پیرپای سماجي شخصیت ارشد انور صاحب د هغه د جماعت اسلامي کارکن دی مشر دی د غنمو فصل د حکومت ته په شیشه باندې وښود په جریبونو په ایکړونو ځمکه ده او داسې هغه د غنمو هغه پټي داسې ډک دي چې ته به وې د وریجو د شولو پټي ترې نه جوړ شوي دي نو چې اوچ شوي تیار شوي هغه په آخري مرحله باندې ستا د غنمو فصل دا صرف د یوې پیرپای ذاخیرو علاقه کې د هغې دا صورتحال دی نو ستا د نور چې اکوړي طرف ته لاړ شي پیرسباق ته لاړ شي باري باندې ته لاړ شي مصري باندې ته لاړ شي اکبرپوري ته کوړوی ته او دېخوا د تارو جبې ته جلوزۍ ته دې علاقو ته چې لاړ شئ او تاسو د زمیندار کم حل وګورئ چې د هغه تیار شوی فصل چې کم سبزیانې دي پکې غنم دي جوار دي او دا د ګنۍ ورسره را روان دی نو تاسو سوچ وکئ چې دا 2 کروړه روپۍ د حکومت د طرف نه دا د اوښ په خوله کې د زیرې اچولو برابر نه دي دا خندا نه ده مونږ بیا وایو چې دا ازراه کرم وزیر اعلی صاحب لږ سترګې کولو کا د هوش نه کار واله او لږ معلومات ته دی ډپټي کمشنر صاحب او اسسټنټ کمشنرانو نه دی نه یو چې کوم تفصیلات دي او نقصاناتو د هغې په رڼا کې د نوښار چې کوم موجوده حیثیت دی د نوښار چې کوم ساخت دی د نوښار چې کوم جغرافیایي حیثیت د نوښار چې کوم اګریکلچر حیثیت ګیټ وی ښار نوښار تاسو یقین وکئ دا زمیندارۍ سره چې کم دی کې تړلی خلق دی دیس کې چې کم انډسټري سره تړلی خلق دی کاروباري حلقې دي دا ټول نقصانه او دا خلق د دې صوبې په معیشت کې د ملا تیره کردار ادا کوي نو هغوی دپاره یو ډېر لوی پیکیج پکار دی او کم از کم د 1 ارب روپو امدادي پیکیج دې ټایم کې نوښار ته ضرورت دی چې کم دی کې د بې سهاره او غریبو خلکو کورونه هغه نقصاني شوي دي غورځېدو ته تیار دي کورونه هغه د اوسېدو قابل نه دي پاتې شوي چې هغوی ته د کورونو پیسې میلاو شي کاروبار دپاره چې کاروبار د چا نقصان شوی دی ورسره زمیندار چې کم فصل تباه شوی دی او مونږه نقصاناتو خبره وکړو نو دې سره مونږه خبره کوو چې دا نقصان د زمیندار نه دی د نوښار چې کم د زمیندارانو پیداوار دی نو دا پیداوار را روان د اوړو بحران د غنمو بحران د قیمتونو کې د اضافو بحران دا دې سره تړلی دی دا تاسو نشئ ویلی چې بس دا یو نقصان دی لاړو نو الله تعالی دې رحم وکړي یو زه ټول نوښار ته میندو خویندو ته مشرانو کشرانو ته شملور مشرانو ته دی ته ریکویسټ کوم درخواست کوم چې دا د الله طرف نه یو عذاب دی او الله طرف ته رجوع کوئ توبه طایب شئ الله تعالی نه غوښته وکئ چې دا کم عذاب دې ټایم کې په دې ټول قوم باندې هغه روان دی چې دا مزید د دې قوم دپاره د ازمیخ او زحمت هغه باعث جوړ نشي او الله تعالی دې باران له صبر ورکړي او د دې په نتیجه کې نور نقصان دا نوښار ته پیښ نشي ځکه چې دا کم سلسله او کومه طریقې سره روان دی نو دې نه نقصانات خدا ابتدایي نقصانات دي رستو د دې چې ما بعد کم اثرات دي نو هغه به هم نقصاندې وي مونږ ځکه وایو چې حکومت له د دې اعداد و شمار هم پکار دي او د دې بر وخت
چې کم سدباب دی د غنمو د کمی د وړو د کمی د سبزیانو او د قیمتونو دا چې کم تعین دی بیا نو دا یو ډیر لوی ازمیښت دی دې د وجې نه مونږ وایو چې نوښار ته د ډیر لوی امدادي پیکج ضرورت دی څنګه چې نورو اضلاعو ته د پیکج ورکولو کم تیاری شوې ده او خلق خپل حق هغه په زور علي نو زه دې خپل ام پی ای زمینی دی ته ریکویسټ کوم چې د نوښار پوره حق دا 2 کروڑه روپۍ دا ډېرې کمې دي او بیا چې کم فنډ تاسو راوړئ نو د هغې د بلا امتیاز منصفانه طریقې سره د هغې د استعمال او په ځای د لګېدو د هغې دپاره لایحې عمل جوړول او هغه پیسې ځای ته رسول او متاثره چې کم کس دی د هغه جیب ته رسول او د هغه پټي ته او د هغه کارخانې ته او کاروبار ته رسول دا ستاسو ازمایش او امتحان دی زه جی بیا وایم چې د نوښار مختلفو علاقو کې دې ټایم کې مونږ ته چې کم اطلاعات دي نو نوشهره کلا اکوړه خټک نظامپور او دا پبو دا علاقې مختلفې د جلوزی او ورسره د خوا طرف ته امانکوټ تارو جبا اکبرپورا او دا بانډجات کوړوای بانډه شیخ اسماعیل نو او دغه دی کار دا چې څومره متعلقه کلی دي نو دې کې دې ټایم کې ډېر لوی چې کوم مسله ده هغه یو خو مختلفو د نالو د بندش د وجې نه دغلته کې په برساتي نالو باندې د قبضو د وجې نه هلته کې جي د اوبو ټهراو د اوبو تالابونه جوړ شوي دي او ورسره د بجلی ګیس دا ډیره لویه مسله ده او زه به دا ووایم چې حکومت د مرکزي او صوبایي دی دې ټایم کې یو بل پورې پروپیګنډې کوي او یو بل ته پیغورونه کوي خو زه دا خبره کومه چې د دواړو حکومتونو نه کاته ډتای ده او زه به دا ووایم مانجتې ګونجي ده یو لایم چل نه ورځي که چل ورځي نو بیا دې داسې کار وکړي چې د مرکزي حکومت د خپل کمې شعبې دي کم از کم دا ګیس او بجلی سوی ګیس او بجلی دا دې پوره کړي او حکومت دی صوبایي حکومت هغه خپل د محکمه صحت او کم دلته کې د هسپتالونو دا نظام دی د ضلعو کم انتظامات دي د ضلعو کم انتظامات دي نو دا انتظامات دا دی ټیک کی دا دی پوره کی او کم دا نالو دا بندش دی د فندونو کم لګېدو کم انتظام دی د متاثرینو د امداد او د متاثرین سیلاب او متاثرین بارش دا یو آفت دی دې ټایم کې د دې آفت نه د متاثره چې کومې حلقې دي خلق دي د هغې د بحالۍ د هغې د فوري امداد د هغې د ریلیف د هغې دپاره د صوبایي حکومت کردار ادا کړي دا د پیغورونو وخت نه دی ما وختي چې میډیا کته نو ډېره د افسوس خبره ده چې مرکزی حکومت هغه صوبایي حکومت د هغې کارکنان تنظیمونه دواړه چې کوم که مرکز حکومت سره دی او که صوبایي حکومت سره تړلي کوم حلقې دي همدرد دي متفقین دي محبین دي خوښولو والا خلک دي نو دواړه خپلو ته پیغورونو باندې لګیا دي په دې څخه موږ ته پیغورونه نه دي پکار مسله حل کول پکار دي ما ته هسپتال ټیک پکار دی صوبایي حکومت صاحب مرکزی حکومت صاحب ما ته بجلی پکار ده ما ته ګیس پکار دی ستا په ذمه کې چې کم شی راځي
ته ماته هغه ټیک کا، ماته خپل افیشنسي وښایه، ماته خپل ټیلنټ وښایه چې ما سره مرکز حکومت راغلی او ماته ته بجلی پوره کا. صوبایي حکومت په دغه کې په حدودو کې د هغه په اختیار کې ستا د ضلعي اختیار راځي، ستا د پولیس د امن و امان صورتحال اختیار راځي، ستا د زکات سیستم راځي، ستا د هسپتال سیستم راځي. هغه درته هغه ټیک کې نو که ته ماته بجلی ټیک کې، که ته ماته ګیس پوره کې، ته ماته خپلې کومې تا سره محکمې دي ته ماته هغه پوره کې، هغې هغه سیستم هغې چې کوم انتظام دی هغه ته ماته 100% کې، نو بیا ته که دا وې چې یا صوبایي حکومت صحیح کار نه کوي، د دی ګورننس د دی چې کوم انتظامات دي دا یو بل پورې که بیا خان دی، او دغسې که صوبایي حکومت ماته صحت ټیک کي، ماته د صوبې انتظام ټیک کي، ماته د پولیس د امن و امان صورتحال ټیک کي، ماته تاڼه ټیک کي، ماته پټواري ټیک کي، ماته د متاثرین سیلاب دپاره امداد چې کوم د هغې د رسول انتظام دی، د دې متاثرینو دپاره که کوم امداد راځي لا د هغې د فوري ریلیف، د هغې د بحالۍ ته د هغې سیستم ماته ټیک کړي او بیا د مرکزي حکومت ته پیغورونه کوي او هغې پورې خندا کوي، نو موږ به وایو چې یاره ده خو خپل کار وکړو دی ولې نه کوي. خو که تاسو بغیر څه پراګرسه، بغیر څه ماته څه فایده راکولو، بغیر څه نتیجه ورکولو، تاسو یو بل پورې ملنډې کوئ او خنداګانې کوئ، د هغې موږ ته هېڅ دې خلقو ته او نوښار ته نوښاري ته عوامو ته د هغې څه فایده نشته، دا هېڅ څه فایده عام خلقو ته نشته. موږ به دا ووایو چې بیا دواړه نا اهله دي، ځکه چې د دواړو په لاس کې دې ټایم کې کم کم اختیارونه دي نو هغه یې پوره نه کړي. ما وختي تاسو سره یو ویډیو شیر کړي، په کراچۍ کې یو کونسلر دی د جماعت اسلامي، هغه دې ته نه دي کتلي چې د ما سره اختیار نشته، هغه دې ته نه دي کتلي چې حکومت خو په دې صوبه کې د بل چا دی، هغه دې ته هم نه دي کتلي چې مونږ سره کراچۍ کې مونږ پوره اکثریت سره مونږ ته دغه میلاو شوی او مونږ نه میئرشپ واخیستی شو. نه جي هغه خپل یونین کونسل کې د هغه په حدودو کې چې کوم غټ روډ راځي، د هغه په حدودو کې چې کوم غټ سټریټ راځي، پوره یو مال روډ غوندې روډ دی، نو هغه یې داسې کو چې ته به وایې په هغې باندې ټوله میډیا په انټرنیشنل میډیا په خبره کوي چې انډیپینډنټ نیوز په هغې باندې ډېره ویډیو جوړه کړه چې یو کونسلر د خپلې علاقې غټ شاعراه نه د بار ملک د انګلینډ په طرز د هغې چوکونه، د هغې اشارې، د هغې پارکونه، د هغې سایډ ته چې کوم دواړه طرف ته فوټپاتې دي او هغې ته چې کومې کرسۍ دي، هغلته چې کومې چمنې دي، کوم بوټي دي، هغه خپل کار وکړو، ټوله دنیا پې دغه دی، د هغې حوصله افزایي هم کوي، مونږ هم پې خبره کوو چې بیا دې ته یې نه دي کتلي چې ما سره اختیار نشته، خو چې کوم فنډ ورسره هغه اجتماعي مفاد دپاره او د عام خلقو دپاره او هغه په مین روډ باندې ولګولو ټولو دنیا ته ښکاري. نو ما ته دلته حکومت چې دی یو پر خنداګانې کوي او خپل کار هم پوره نه کوي. زما دلته نوښار تباه شو، زما زمیندار د هغه فصلونه تباه شو، د هغه د 2-3 کالو محنت، د هغه ځمکې هغه وخوړی شوې، د دریای کابل په غاړه چې کومې ځمکې دي نو هغې کې کټاونه راغل، دا ځمکه جوړولو باندې ځان له کروړونه روپۍ د دې زمیندارانو لګي، فصلونه خو په هغې باندې ځان له کروړونه روپۍ په هغې لګېدلي دي، د کال نه یې ورته انتظار کولو، اوس د هغې وخت پوره کېدو واله دی او نه کېږي، هغه به بیا به د 2-3 کاله محنت کوي، نو هغه یې دردمند دي، د هغه زخمونه، د هغه په زخمونو باندې دې ټایم کې دی په دې طریقې سره مالګې اچوي چې دی په خپلو کې په جګړو لګیا دي او یو بل پورې خنداګانې کوي او دلته خلک تباه و برباد شو. نو زه بیا وایم چې دواړه حکومتونه دي د هوش نه کار واخلي او د دې خلقو د اجتماعي مفاد دپاره هغې دپاره یې کار وکړي او کمې کمې محکمې چې دی سره دي، کم اختیار چې دی سره دی، نو په هغه اختیاراتو باندې او په هغه مفادات د هغه محکمو په اصلاح باندې او مرکز سره بجلی او ګیس ته دی په دې کار وکړي او صوبه دې مونږ بیا وایو چې یاره دې کار نه کوي او دې کار نه کوي، دې ټایم کې ټول صفر دي،
دې ټایم کې ټول هغه خپلو مفاداتو دپاره لګیا دي عوامو دپاره هېڅ چا هم څه نه دي کړي نو دغه یو څو خبرې وي په دې باندې مونږ جي ضروري ګڼله چې مونږ خبره وکړو نو خار دې ټایم کې انتهایی دردناک صورتحال سره مخامخ دی زمیندار هغه زخمونو نه چور چور دی د هغه د کلونو چې کم محنتو هغه د باران اوبو د خوړونو اوبو د سیلاب اوبو یوړو ځمکې کومو باندې چې هغه عمر تباه کړی او ځمکې جوړې کړې وې پټي جوړ کړي وو او د هغې خپل یو سیسټم تاسو ته پته ده نو هغه ځمکې کټاو شوې هغې کې دراړونه راغل او خوړی شوې دا بیا جوړولو دپاره به هغه ته کروړونه روپۍ پکار دي او دغسې د زمیندار د هغې فصلونه هغه هم تباه و برباد شو غنم د هندوانو فصل سبزیانې دا تباه و بربادې شوې او ورسره زه به دا ووایم چې کاروباري چې کوم حلقې دي هغه هم انتهایی نقصان سره مخامخ شو انډسټري چې کومه دې ټایم کې زبوحاله شوه اګریکلچر سره تړلې چې کوم حلقې دي هغه نقصاندې شوې نو حکومت له پکار دا دي د MPs له چې به حیثیت یو ټیم ورک او زه به دا ریکویسټ وکړم چې قوم په تکلیف شي نو سیاسي جماعتونه د سیاست څه وخت له پرېږدي او دې ټایم کې قوم د ډېر لوی ازمیښت نه تېرېږي نو مرکز او صوبه دې په شریکه باندې د دې خلقو اجتماعي مفاداتو دپاره قدم اوچت کړي او سوچ دې وکړي چې مونږ دې قوم له څه کولی شو او فوري ریلیف او غټ چې کوم امدادي او ریلیف پیکیج دي د دې دپاره دې اعلان وکړي